بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو شکریا ادا کوو بیا د ټول اوپریدي قوم د بوډې د ډیویژن د عوامو شکریا هم ادا کوو چې موږ سره دومره منډه تللې وکړې، موږ له دومره مینه راوکړله. او د بلدیاتي الیکشن په حوالې سره به زه ته دا وایم چې د پرون نه کمې ګنګسې جوړې دي. لږه تفصیلي خبره به په دا پې وکړو ځکه چې عوامو زه ډېر زیات تنګ کړی یم چې ته په دا باندې خبره وکړه. خو لهذا پرون د موږ د دفترو منډې تللې وې، نو هغه څه داسې تفصیل دی چې په کومه ورځ باندې الیکشن وشو د هغې ته شپې تر 1 بجه پورې چې د موږ څومره پولنګ ایجنټون وو د هغو له کم پام 45 میلیو شوی وو. د هغې د حساب تقریبا موږ په فرست پوزیشن باندې وو. د مو د مفتی کپیل تقریبا 300 ووټ فرق وو، زه په 300 لیډ باندې نه، ځکه چې هغه د الکترونکس میډیا د پاکستان بلکې د نیو میډیا باندې هغه خبره هم چلیدلې ده او حقیقت هم هغه، ځکه چې د دو د کم ریټرننګ افسرانو کم کاغذاتو کم فام 45 د هغې مطابق حساب مونږ کړی و. نو د هغې د حسابه تقریبا چې 300 لیډ باندې ونځه او بالکل مونږ د خپل رب نه اوس هم مطمئن یو چې هماغه ریزلټ په بیا انشاءالله مخې لاړ. خو پرون د سبوی نه چې کم د جماعت علما اسلام ملګري د خیبر په الیکشن افیس کې وو او تر مزدګار پورې د حد لا د اے سی سره ورسېدلو چې اے سی په دا باندې مجبور کړلو چې هغه په خپله ویډیو ریکارډ جاري کړلو او هغه دا خبره وکړله چې مولا تر اوسه پورې کومه ډیټا میلو دو. دا خبره یې ګوره داسې کړې رو چې مولا د کومو پولنګ سټیشنو ډیټا میلو دو د هغې مطابق په دا د طریقې کار دی. نو هغه مفتی کپیل د مونه تقریبا په 400-500 لیډ باندې راوستی دی. خو هغه خبره لکه تاسو سوچ کو د هغه سوچ له سوچ کو د هغه بدنیتي له سوچ کو چې هغه یو د مونږ ورور اکوخیل تولا چې کم دی چې د هغه پولنګ ایجنټون په اکوخیل قوم کې نو سو هغه له کم پام 45 میلیو شوی وو. نو د هغه د حساب هغه د مو د پولنګ ایجنټونو سره هغه ریکارډ هم شته رہی چې تقریبا تولو د 2000 نه برابر وټ اخسته په اکوخیل قوم باندې وسره بهري هم. نو د هغه سره مو خو پرې د فرست پوزیشن د هغه سره دومره بدنیتي کړې دو چې هغه یې و توسه ولا راوستی دی، توسې هغه د اے سی صاحب هغه ریکارډ وورو. نو د مو خو مو ملي خبره رو چې هغه دریم څلورم نمبر کې کم امیدوار راغلی و د هغه سره هم بدنیتي کړې دو. لهذا انشاءالله چې مو څنګه عوامو له ویلي دي چې موږ به په پروپیګنډو باندې نه ګاټه کوو نه به د پروپیګنډو کور کوو، موږ به د پروپیګنډو مخه نیسو، موږ به په میدان باندې انشاءالله مقابله کوو چې څنګه مو کړله. تر اوسه پورې چې څوره د پروپیګنډو مخه موږ نیولې دو هغه موږ عوامو له بالکل په ثبوت کې وښلې، ثبوت هم کړی وی ته دغه شونتې اوس چې دا کومه پروپیګنډه یې کړې دو کومه بدنیتي یې کړې دو اے سی صاحب کړې دو وسره جماعت علما اسلام چې کم خلکو په کومه طریقه باندې ډیل کړی دی انشاءالله زه د رب نه مطمئن یم چې دا به دغو خلکو له واضحه مخیو د خلک الله تعالی نیولي دي، یو پارټۍ نه نیولې د پارټو سره سره په د خلکو کې چې کم افسران د دغو عوامو سره بدنیتۍ کوي ظلم کوي ډیلونه کوي هغه یې سره هم شامل کړلو. نو د رب نه مطمئن یو چې انشاءالله تر المخومه پورې به عوامو له دا خوشخبري میلو شي چې دا د ایسي هغه بیان واپس یې واخیستلو هغه په غلط فهمۍ کې و هغه تېروتی و او سره به جماعت علما اسلام چې کوم دی خپل شکست انشاءالله په میدان باندې تسلیم کی. دا زه د خپل رب نه مطمئن یم. ډېرو خلکو مولا ټیلیفونونه وکړل چې عبدالرزاق ته کال وچلاوه چې موږ ډېر شو د ایسي فیصله الیکشن فیصله، خو نه مو د عوامو سره وعده کړې چې زه به تاسو له دوکان نه کوم، زه به تاسو نه په تکلیف کوم، زه به درته ځان په تکلیف کې کوم. الحمدلله د خپل رب نه مطمئن یو، په ځان هم دومره باور شته دی چې دولت پیژنو، دفتر پیژنو، قانون پیژنو، آیین پیژنو. دا خلکو چې کومه بدنیتي کړې رو دا به موږ د آیین په ګریپ کې دننه په دا باندې موږ کور لرو او تاسې عوامو له به ګدو انشاءالله دا خوشخبري به تاسې له موږ په ورځ نیمه کې در کوو. ولهذا ډېر ملګري چې کم دي هغه وایي چې یاره داسې د مفتی کفیل چې کم دي په سوشل میډیا باندې چلیږي، خو هغو ملګریو له زه په دا وساتل تاسې به وساتل سره دا خبره کوم چې تاسې د اے سی صاحب ویډیو ریکارډ وورو چې هغه واضحه ویلي دي. زه دا بار بار یم چې مولا د کومو پولنګ سټیشنو ډیټا میلو دو په دا کې 4 پولنګ سټیشن چې کومې دي هغه سوي هم دي، 3 پولنګ سټیشن داسې دي چې هغو ډیټا یې لا نور راغلي. په دا کې هیڅ شک نشته رہی. زه ډېره واضحه خبره کوم ځکه چې زه د هیچا پروا نه کوم، زه صرف که پروا کوم د خپل رب یې کوم، په خپل رب باندې زه مطمئن یم.
ګلمین چې کومه کوخیل و چې د مفتی کپیل سره په الیکشن کې د حد لا رسېدلی و چې غیر اخلاقي جملې څه هم استعمال کړي دي، نه یې قوم کتلی رای، نه یې ملګرتیا کتلی دو، نه یې وروري کتلی. لہذا هغه ګلمین چې مونږ ترنه ډېره تمه وه ځکه چې د ورور کوم ایم پی ای دی موجوده د دو ګورنمنټ دی، نو مونږ وایو چې انشاءالله دا به داسې الفاظ نه استعمالوي، داسې حرکات به نه کوي. خو هغه چې د پرون نه مونږ کوم وکتلو هغه بالکل د کپیل سره شانه به شانه ویلوړ دی، د قومیت خبره کوي او هغه دا خبره کوي چې انشاءالله کومو وبلله قوم اکوخیل به نه بیلي او په هر ډګر باندې د هغه سره ویلوړ دی او باقاعده وې سره په دا ډیل کې هغه مکمل ملوث دی. نو موږ د دغه خبره هم غندنه کوو چې ګلمین ورور توسې د دغه قوم مشرونه کوو، توسې دا دعا کوو. نو لہذا د داسې جملو نه د داسې حرکتونو نه توسې ګریز وکړو ځکه چې دا د موږ توسې په شریکه د بوډۍ سب ډویژن دی، موږ توسې په شریکه خدمت کوو. که چا وګټله او که چا وبلله خو بدنیتي نه ده پکور. دا کې اورور څلور پولنګ سټیشن درې د کالاخیلو دی، یو د سرکی کمر دی چې په کالاخیلو باندې تقریبا په فرست پوزیشن باندې مونږ ولته بالکل چا وټ نه دی اخیستی، که دوه درې وټونه نورو کینډیډیټ اخیستی ولته سل په سله د مونږ وټ و. همداسې په سرکی کمر کې هم د مونږ پوزیشن و ځکه چې دغو خلکو یو پلین جوړ کړی و چې هغه پلین د اول نه جوړ و، دغو خلکو لا یې واضحه پته ولګېده ځکه چې په دره کې کم کور شوی دی، کم شوي دي، کومه بدنیتي شوي دو هغه چا کړي دو، هغه معلومو خلکو کړي دو ځکه چې کم خلک د قبایلي سیمه زم نه مني هغه څوک دي، هغه حمیدالله جون دی، هغه جماعت علما اسلام دی. نو لہذا مونږ د خپل ګورنمنټ نه د خپلو ادارو نه هم مطمئن یو چې د دغو خلاف باقاعده کاروایي کوي. همدغه شانتې په سرکی کمر کې چې د مونږ پوزیشن و هغه د مو خپل کلی دی، خو صرف دومره خبره وه چې هغه د مونږ د کمبار بونډري و په دې سایډ باندې زه پروت یم، د مو خپل مورنی کور دی او په ویره سایډ باندې مې دا ګاونډیون دي، دا د مونږ یو کلی کور دی، یو مړی ژوندی ولته لہذا د مو پوزیشن هم ټیک و، ولته هم داسې کور ولرلو. دا د جنګ جګړو خبرې نه دي، مونږ به خپله مجاهده کوو د عوامو سره چې کومه وعده کړې ده چې تر څو پورې د مو په وجود کې ساه وي انشاءالله زه به په میدان باندې جنګېږم، میدان مونږ چاله نه پرېږدو و د خپل رب نه مطمئن یم چې انشاءالله په ورځ نیمه کې تر نن ماښام پورې به زه عوامو له دا زیری ورکوم چې د مونږ په حق کې به هغه خپله حقیقي مونو کې فیصله کېږي.